بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. زما د اسلام ډیرو زیاتو خوږو درنو مسلمانانو خویندورونو، نن چې کومه وظیفه ده زمونږ انتهایی اثرناکه وظیفه ده، انتهایی پاورفول او انتهایی لازمی وظیفه ده. تاسو دا وظیفه محترمو د ژوند معمول سازه کوي. انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو حاجت دا پوره کوي. زمونږ یو ورور یوې خور دا وظیفه کړې وه، د هغوی په الله پاک حاجت پوره کو. نو ما وی ولې نه چې دا وظیفه زه بیا شیر کړمه د خپلو کتونکو سره چې نور څوک هم دا وظیفه وکړي، د هغوی حاجت په دې باندې دا پوره شي. د هغوی څومره مشکلات دي، دغه مشکل د دې وظیفې په ذریعه باندې دا ختم شي. محترم مسلمانانو خویندورونو، وظایف غواړي مکمل یقین. چې کله زمونږ د الله پاک په ذات باندې او د الله پاک په خزانو باندې کلک یقیني، الله پاک موږ ته خوراک هم راکوي، الله پاک موږ ته رزق هم راکوي، الله پاک موږ ته کپړې هم راکوي، دارنګه مال او دولت او کاروبار هم راکوي. زموږ په ژوند کې به برکت هم وي، موږ به خوشحاله وي. خو چې کله محترم یقین نه نو بیا به زموږ ژوند دا ډېر ګډوډي. تاسو پښتو کې یو متل اورېدلی چې دنیا په امید باندې خوړی شي. چې کوم سړی ډیر امید د الله پاک نه ساتي، الله پاک ډیر څه دې بنده ته ورکوي. الله پاک وایي چې زه بنده ته وررسېږم د هغه د ګمان مطابق. چې څومره زما دا بنده ما باندې ګمان کوي، د هغې مطابق زه د بنده ته رزق هم ورکوم، د هغې مطابق زه له حاجت هم پوره کوم، د هغې مطابق زه د دې بنده مشکل هم حل کوم، د دغه ګمان مطابق زه د بنده ته رشته هم ورکوم، دغه رنګې په ده باندې بیمارۍ راولم یا د بنده زه ټیک کوم. نو الله پاک وایي چې څنګه د بنده ګمان یې هغه شانتې ورسره کوم. نو که تاسو ګورئ موږ ذکر شروع کړو، خو زمونږ ګمان هغه لیول سره نه چې څنګه خلک وظیفه وکړي وروسته پرېږدي. مطلب دا که نه چې وظیفه مې وکړله انشاءالله الله پاک به کوي او د الله پاک په ذات مې یقین دی خامخا به کوي. داسې ګمان محترمه دا په غیر چا هم نه. خلک وظیفه وکړي او باقي به یې وروسته ګیله کوي چې یاره کار یې ونه کړو. اوس وظیفه کار کوي، خوله غواړي، توجه غواړي، دغه رنګې الله پاک ته ټایم ورکول غواړي او په الله پاک باندې هغه لیول ګمان کول غواړي. تاسو یقین وکئ په یو یو لفظ باندې خلکو څومره کارونه کړي دي، په یو یو لفظ. ګینې د قرآن مجید یو آیت دی، الله پاک ابراهیم علیه السلام ته سلام چې کله خلکو اور کې ور واچول، الله پاک وایي چې ای اوره خاموش شه، ای اوره یخ شه، په ابراهیم علیه السلام د سلامتۍ والا شه، حق اور برابر شه. څنګه چې ابراهیم علیه السلام زوی لاله الله پاک چړې ته ویلې، ګورې ابراهیم علیه السلام زوی اسماعیل علیه السلام حلال نه کړي. دغه د یو آیت تلاوت شو. یونس علیه السلام د مې په هېټه کې یونس علیه السلام ذکر کو کامل یقیني او مطلب دا و چې به همها د ذهن وزم الله پاک ما وباسي. نو چې یقین کامل شو او ذکر مې کو، الله پاک د غزان راويستو کوي نستو. محترم کوشش وکړئ چې موږ یقین د خپل مضبوط او چې کله زمونږ یقین دا مضبوط شو د الله پاک نه په غوښتو باندې ان شاء الله العزیز دا وتات یو نوې ژوند محترم دا ملو شي. ستاسو هم پکار دی راشه کې ذکر وکړه او ځان له وظیفه وکړه او د الله پاک په ذات باندې کامل یقین وساته. تماشا کول سکی تراشه ر صحابه کرامو یقین ته یو قصه کوم مختصر غونډه او به وظیفه وایم. یو صحابي کور ته راغلی، ښځې ته ویل د خوراک څه شته کو نشته دی. نو ښځې ورته ویلې چې یاره د خوراک څه نشته دی،
دی لاړی په جومات کې 2 رکعته نفل وکړل او د هغې نه بعد رالی بیبي ته وایي چې دا راته ووایه د خوراک څه شته او که نشته. نو هغه ورته وایي د خوراک هېڅ هم نشته، تش تور راغلی او تش تور او بس لاړی. بیا لاړی جومات کې 2 رکعته نفل یې وکړل او بیا رالی، بیا تپوس کېده بیبي نه څنګه د خوراک څه شته او که نشته. نو بیا ورته هغې وویل چې ګوره تاسې راوړي نه یاست په سلطان ګل څه لګوي. په درېیم ځل لاړو جومات ته، چهارندام یې دوباره وکړو یا په درېیم ځل یې وکړو او دغه رنګ یې 2 رکعته نفل یې بیا وکړل. چې کله کور ته رالی نو په کور کې بندې میچنې دا روانې شوې وې. ښځې ته اواز وکړو چې څومره لوی همون کرو دا هم ډک شو، د ګاونډیانو نه کوم لوی همون راغوښتي هغه هم ډک شو. دا ولې؟ یقین کامل. نبی علیہ السلام خو هله ورغلی او قصې ورته وکړه. نبی علیہ السلام ورته وویل تا د سر لر کړی وی؟ وایي که تا سر لر کړی نه وی قیامت پورې به دا جاري وی، دا به نه ختمېدی. دومره کار کوي محترمانو، نوافل دومره کار کوي، ذکر یو لفظ دومره کار کوي. یقین غواړي الله پاک دې زموږ ستاسو یقین دا مضبوط کړي. یا الله پاک څومره کسان ذکر کوي، وظیفه کوي، د هغوی څومره حاجات دي پوره کوله. الله څومره کسان په مشکلاتو کې دي، په تکالیفو کې دي، دغه مشکلاتو نه تکالیفو نه لر کړه او دغه مشکلات دې آسان کړه او دغه مشکلات ختم کوله. څومره کسان بیماران دي رب هغوی له صحت کامله عاجله مستمره دا ورکوله. څومره مسلمانان د غیر په پنجو کې دي یا الله پاک د هغې نه آزاد کړه. څومره بیماران دي یا الله صحت کامله ورکړه. د چا نوکري نشته، د چا ته د دولت کمی دی، چا ته د رزق کمی دی، ربه دغه کمی وله د پوره کړه. امین ثم امین. محترم مسلمانانو خویندورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده انتهایي د کمال او انتهایي لاجواب وظیفه ده، ازموده وظیفه ده. په دې وظیفې باندې خلکو عمل کړی دی، د خلکو په کار شوی دی، ځکه چې تاسو سره وظیفه دا زه کوم. وظیفې ترتیب او طریقه کار به داسې وي چې تاسو به درود ابراهیمي ووایئ، کوم چې د مانځه والا دی. درود ابراهیمي دی ویلي، بیا به د هغې نه بعد تاسو دا 2 وظیفې حسبنا الله ونعم الوکیل، حسبنا الله ونعم الوکیل، الله پاک زموږ لپاره کافي دی. حسبنا الله، الله پاک زموږ لپاره کافي دی. ونعم الوکیل، ښه کارساز دی. تاسو د کلماتو سوچ وکړئ چې حسبنا الله ونعم الوکیل، الله پاک زموږ لپاره کافي دی. نو چا لپاره چې الله پاک کافي شي نو هغه لپاره بل څه شته دی. انسان روزانه وایي حسبنا الله، الله پاک ماله کافي دی. الله پاک وایي دومره مدد د انسان نه کوي، خامخا مې کوي. حسبنا الله ونعم الوکیل. او دویم وظیفه لا حول ولا قوة الا بالله، یاره زما څه قوت نشته دی، زما څه اختیار نشته دی، سم دی دا د الله پاک دی. اوس الله پاک د خبر اوري، ته چې سوی دا اوري دا ویني، بس تا زړه ته ګوري څومره یقین دی کامل دی یا نه دی. چې کله م یقین کامل شو ان پن کې وستا کار دا په دې وظیفه باندې محترمو دغه کېږي. نو 313 پیرې به حسبنا الله ونعم الوکیل وایي او دغه رنګې 313 پیرې به لا حول ولا قوة الا بالله وایي او بیا به د هغې نه بعد 21 پیرې درود شریف وایي او بیا به د هغې نه بعد لاسونه اوچت کوي او دعا به وکړي. داسې دعا به وکړئ، داسې دعا ګړګړا کر دعا کرنا، په جړا باندې په زارۍ باندې یا الله پاک دا کار داسې وکړه. الله پاکه که ستا نیت نه یې داسې، یا الله پاکه زه کمزور یم، بېوس یم، زما ورته حاجت دی، الله پاکه ویې کړه. تا نه څوک تپوس کوونکی نشته دی. لکه څنګه چې ماشوم پیسې غواړي که نه مور پسې نښتې پلار پسې نښتې چې هغه پورې پرېږدي نو چې څه پورې پیسې نه اخیستې. نو کوشش وکړئ چې چا څومره څه مثلا ده انشاءالله العزیز دا ذکر وکړئ او د هغې نه بعد بیا تاسو د الله پاک وغواړئ. ټول کار محترم استاد په غوښتو کې دی چې کله مې یو څیز وغوښتو انشاءالله لازما به الله پاک درکېدلی. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.